حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه شاه جهان پور ته تلو یو علاقه ده هغه ځای کې د دین په حقانیت باندې ښه مضبوط او زبردست تقریر وکړ داسې وعظ او نصیحت یې وکړ چې د هغې نه هغه خلک ډېر زیات متاثره شو اسیم ډېر لوی سړی خلکو په زړه کې د قدر و خلکو نور هم د مولانا محمد قاسم نانوتوي صاحب نه تاویږي ډېر زیات عزت یې کوي تاویږي را تاویږي بعضې خلک دي د هغوی علماو سره څه جنګ جګړه نه راغلی خو صرف زعملی یې نشي چې وی کتل چې محمد قاسم نانوتوي صاحب خو دا خلک دومره قدر کوي او عزت کوي زغملی یې نشو کوشش یې شروع کړه چې د خلکو په نظر کې دی راوغورځوي رسوا یې کړي کامیاب پکې نشو وی راځه لږه ټوقې خو به ورپورې وکړو که نه خپل مابین کې یو کس مرګری پیکه چې ته به د قص ته درته موږ کفن واچو او یو به دې سو او دې به راولي محمد قاسم نانوتوي صاحب ته به ووایه چې ده ته پې جنازه وکړه نو چې دې کله ستا جنازه کوي که نه او دویم تکبیر وي نو ته به د کټ نه راټوپ کړې چې مړه ته خو مړی او جمدې نه پېژنې خو جنازې پې کې ده ته یې وي جي یو کس مړ شوی دی او ته راشه په هغه باندې جنازه وکړه ده ورته یاره تاسو خپله جنازې کې زوزګار نه یم خیر مجبور یې که محمد قاسم نانوتوي صاحب ته چوي چې جي ګورې مړی نه دی او دا ستا د بدنامۍ کوشش یې کړې تا رسوا کوي د قصد یې ورته کپنه چولې دی او څادر یې پیچولې غټه غټه اوږده سالي سړی جمدی دی ګورې مولانا محمد قاسم نانوتوي صاحب چې دا واورېدل دا مخې د غصې نه تک سور شو او په مخې د خفګان او د غصې هغه اثر اوس کټ هم راغلی دی خلک هم راغلی دی جنازې هم راغلی دی هغوی ورته جنازې ته ورمخکې شه محمد قاسم نانوتوي صاحب ورته وایي د ده جنازه ماله مناسب نه ده هغوی ورته وایي نه جي تا سره خو موږ خبره کړې ته خو موږ راوستی ورته یې وایي ګوره زه درته یم چې د ده جنازه ماله مناسب نه ده خلک ورته کلک شو نه جي ته به جنازه کې محمد قاسم نانوتوي صاحب داسې الله ته لاس اوچت کړل او دا مخې د غصې نه تک سور دی د خفګان آثار دی پې لاس یې الله ته اوچت کړی او لاس یې راښکته کړل د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی داسې خلک شته په دې دنیا کې چې دا ویښته به ببري ببر خو لو اقسم بالله که دې په الله قسم وخوري لابر خو الله به قسم کې بار کې خانس به نشي محمد قاسم نانوتوي صاحب ورته وایي ګوره د جنازه ماله مناسب نه دی وایي کې به اسمان ته سر اوچت کو سوي دعا وکړه نو